بسم الله الرحمن الرحیم. نن د بي اس پښتو د تنقید څوارلسم لیکچر دی او د دې عنوان دی نفسیاتي تنقید. مونږ د کورس په دې برخه کې نن سبا د تنقید مختلف د بستانونه او مختلف مکتبونه لولو. په هغه کې مونږ تر اوسه پورې د عمراني تنقید مطالعه کړې ده او نن موږ دا د دې سلسلې چې کوم دویم مکتب دی نفسیاتي تنقید په دې به نظر اچوو. نفسیاتي تنقید باره کې خبره دا ده چې د تنقید د مختلف مکتبونه چې جوړ شوي دي د دې مکتبونو باره کې تاسو سره ما دا خبره کړې ده چې د مختلف علوم چې کوم دي او د هغې په رڼا کې چې کله موږ د ادب جایزه اخلو نو د تنقید یو مکتب جوړ شي او د تنقید د هغه علم په حوالې سره موږ هغې ته تنقید وایو، لکه تاریخي تنقید، عمراني تنقید او نفسیاتي تنقید او دا مختلف نومونه چې کوم دي دا دي. نو دا نفسیاتي تنقید چې کوم دی دا د نفسیاتو په رڼا کې د ادب مطالعه کوي. کله چې یو نقاد په ادب باندې تنقید کوي، تنقید مطلب دی د ادب کوټه او کره بلول، د ادب جایزه اخیستل، د ادب تشریح کول، د ادب ښه او بد لټول، دې ته تنقید ویلی شي. د ادب موازنه کول. نو چې نقاد چې کله تنقید کوي نو تنقید لپاره هغه څه مختلف طریقې کار د هر د نقادانو خپل طریقې کاري، نو هغه د یو طریقې کار نه مدد اخلي. نو دا هغه طریقې کار په حوالې سره د تنقید مکتب جوړ شي. لکه د عمراني تنقید چې کوم دی، کوم چې د معاشرې په حوالې سره د ادب جایزه اخلي کوم نقاد، نو د هغه تنقید ته موږ عمراني تنقید وایو. چې کوم د تاریخ په حوالې سره د ادب جایزه اخلي نو هغې ته موږ تاریخي تنقید وایو. او څوک چې د نفسیاتو حوالې سره او د نفسیاتو د علم په رڼا کې د ادب جایزه اخلي نو دې ته موږ نفسیاتي تنقید وایو. نو د نفسیاتي تنقید نه مخکې موږ له دا کتل دي چې نفسیات څه ته وایي، سایکالوجي څه ته وایي. دا سایکالوجیکل کریټیسزم دی. کوم چې نفسیاتي تنقید موږ لولو دا سایکالوجیکل کریټیسزم دی. نو د سایکالوجي ان د لایټ اف سایکالوجي چې کله مطلب ہے چې ادب سټډي کیږي نو مونږ مخکې به دا ګورو چې سایکالوجي چې کومه ده نو دا څه ده، څه شی دی، او یعنی نفسیات څه شی دی، او بیا به مونږ ګورو چې د نفسیاتو په رڼا کې د ادب جایزه چې اخیستل کېږي نو هغه د هغې څه مطلب دی. نو دلته تاسو دا لولی نفسیات د انساني رویو او د شخصیت مطالعه ده. د نفسیاتو که آسان تعریف وشي او لنډ تعریف او مختصر تعریف که موږ وکړو په ساده الفاظو کې نو هغه هم دغه دی چې نفسیات چې کوم دي یا سایکالوجي چې کومه ده نو دا د انساني رویو او د شخصیت مطالعه ده، یعنی هیومن سټډي اف هیومن بیهیویر اینڈ هیومن پرسنالټي. نو دا چې کوم ده دا د یو جامع او مختصر تعریف دی د نفسیاتو. په نفسیاتو کې مونږ د انسان د رویو مطالعه کوو او د انسان د شخصیت مطالعه کوو. ها بل باندې وګوره د انساني شخصیت یوه حصه څرګنده او بله په لاشعور کې پټه وي، لکه د واورې غر په اوبو کې. د دې مطلب دا دی د فرایډ د ویلیو فرایډ یو ډېر مشهور ماهر نفسیات دان د هغه دا ویلي دي چې د انساني شخصیت یوه حصه چې کومه ده دا څرګنده ده او یوه غټه حصه چې کومه ده دا په لاشعور کې پټه ده، لکه د واورې غر په اوبو کې. لکه په اوبو کې چې د یو واورې کمري د واورې غري نو هغه چې په اوبو کې رواني نو د هغې هغه یوه حصه چې کومه ده نو هغه ښکاري، لیکن غټه حصه چې کومه ده د هغه په اوبو کې پټوي. نو د انسان د شخصیت هم دغه مثال دی چې د انسان په شخصیت کې چې څه څرګند دي هغه لږ څه دي او چې څه پټ دي په لاشعور کې نو هغه ډېر څه دي. نو دا د شعور او د لاشعور بحث چې کوم دی د فرایډ کړی دی او دغه بحثونه چې کوم دي دې نه بیا د نفسیاتو علم چې کوم دی نو هغه مخکې تللی دی. د نفسیاتي بیمارو شاته د لاشعور کارفرمایي وي. دا بل پوینټ راغی تاسو ته مخامخ د نفسیاتي بیمارو شاته د لاشعور کارفرمایي وي. څنګه چې د لاشعور خبره ده نو لاشعور داسې شی دی چې مثال په طور باندې د یو سړي په زندګۍ کې څه داسې واقعات شوي دي چې هغه واقعات بظاهر خو هغه لیر دي خو د هغه په لاشعور کې هغه پراته دي. د یو سړي په نه څوک جدا شوی دی، څوک مړ دی، څه صدمه هغه ته رسېدلې ده نو هغه صدمه هغه یاد هغه بظاهر کې هغه څه یاد نه ومي خو د هغه په لاشعور کې د خبرې پرتې او دغه د لاشعور چې کوم دی دا د موږ د شخصیت په تشکیل کې
د پرسنالټي په دغه کې تشکیل کې لکه ډېر کردار ادا کوي. د نفسیاتي بیمارو شاته د لاشعور کار فرمایي وي دا زموږ د لاشعور چې کوم دی په لاشعور کې چې کوم خواهشات دي په لاشعور کې چې کوم واقعیات پراته دي دا واقعیات چې کوم دي دا زموږ زندګۍ سره او زموږ شخصیت سره چلیږي او دلته پر دوه پوینټونو باندې تاسو یو ځل نظر واچوئ په دواړه یو بل سره یو ځای وګورئ. د نفسیاتي بیماریو شاته د لاشعور کار فرمایي وي او دویم پوینټ دا دی چې زموږ د اقوالو او افعالو شاته په لاشعور کې خوندي واقعیات او خواهشات وي. خوندي یعنی محفوظ مطلب دا دی چې زموږ په دغه کې لاشعور کې څه واقعیات او څه خواهشات څه واقعیات داسې پیښې موږ سره شوي داسې واقعیات موږ سره شوي چې هغه واقعیات زموږ په لاشعور کې چې کوم دي نو هغه خوندي وي یعنی محفوظ وي او څه خواهشات وي زموږ په زړه کې داسې چې هغه خواهشات نه پوره شوي نو هغه unfulfilled desires هغه نه پوره شوي خواهشات چې کوم دي هغه زموږ په لاشعور کې پراته وي. نو دغه خواهشات دغه واقعیات چې کوم دي دا زموږ د دې په نتیجه کې یو نفسیاتي بیماری چې کومې دي هغه مخې ته راځي. دا چې کومې مختلفې بیماری دي د شیزوفرینیا دا او د ډپریشن دی او د انگزایټي دا مطلب دا دی چې دا پریشانی دا او دا مختلف قسم وهمونه دي او دا چې کومې نفسیاتي بیماری دي نو دا ټولې بیماری چې کومې دي د دې شاته د لاشعور کار فرمایي وي یعنی زموږ په لاشعور کې څه داسې څه وي چې د هغې په وجه موږ ته نفسیاتي بیماری ولګي. موږ په خپل هم بعض اوقات نه یو خبره او لاشعور خو دې ته ځکه وایي چې دا شعور دی لاشعور دی بعض اوقات نه بلکې اکثر چې موږ د لاشعور اصطلاح استعمالو نو دا ټوله موږ هغه خبرو لپاره استعمالو چې کومې خبرې موږ بیانولی نه شو کومې خبرې موږ له یادې هم نه خو زموږ په لاشعور کې هغه خبرې پرتې او زموږ د اقوالو او افعالو شاته په لاشعور کې خوندي واقعیات او خواهشات وي یعنی زموږ په لاشعور کې څه داسې واقعیات دي څه داسې خواهشات دي چې هغې په وجه زموږ د اقوال او افعال یعنی څه چې موږ کوو څه چې موږ وایو د دې شاته هغه واقعیات او خواهشات دي چې کوم موږ له هیر دي ولې زموږ په لاشعور کې پراته دي یعنی زموږ اکشنز او زموږ خبرې او زموږ هر څه چې کوم دي د هغې شاته زموږ د لاشعور هغه دنیا چې کومه ده هغه کار کوي. ها بیا دا پوینټ دی چې نفسیاتي تنقید د دغې نظریاتو په رڼا کې دا د جایزه اخلي یعنی موږ چې دې نه مخکې کومې خبرې ولوستلې دلته موږ لکه دا ولوستل چې نفسیات د انساني رویو او د شخصیت مطالعه ده. دلته موږ دا ولوستل چې انساني شخصیت یوه حصه څرګنده ده او غټه حصه چې کومه ده نو هغه په لاشعور کې پټه ده. دلته موږ دا ولوستل چې د نفسیاتي بیمارو شاته د لاشعور کار فرمایي وي. دلته موږ دا ولوستل چې زموږ د اقوالو او افعالو شاته په لاشعور کې خوندي واقعیات او خواهشات وي. نو دا ټول نظریات چې کوم دي دا د نفسیاتو تصورات دي او نظریات دي او اوس موږ راغلو نفسیاتي تنقید ته او موږ دا ولوستل چې نفسیاتي تنقید د دغې نظریاتو یعنی دغه نظریات چې کوم موږ په تېرو د 2 سلایډونو کې ولوستل د دغه نظریاتو په رڼا کې د ادب جایزه اخلي یعنی دا چې کوم نظریات چې کوم نفسیات ولو پیش کړي دي د دې په یو نقاد د ادب باندې تنقید کوي او تنقید کې د نظریاتو نه کار اخلي نو د هغه تنقید ته به موږ بیا نفسیاتي تنقید وایو. فرایډ د لاشعور او د تحلیل نفسي نظریې وړاندې کړي دي. دا چې کوم دی نو دا ټکی تاسو ټیکئ دا هی په دې باندې دا حرف ولګېده دا حمزه به په دې باندې نه نو دا تحلیل دی دا چې دا لفظ دی تحلیل د تحلیل نفسي نظریې وړاندې کړي. مطلب دا دی چې فرایډ چې کوم دی سیګمنټ فرایډ پوره نوم دی دا د آسټریا یو سایکاټریسټ او سایکالوجسټ او نیورولوجسټ د نفسیاتو ماهر او د په نفسیاتو باندې ډېرې مقالې لیکلي دي او ډېر کتابونه لیکلي دي او د نفسیاتو ډېر نظریات وړاندې کړي دي. د لاشعور نظریه تھیوري هم پیش کړې ده او د تحلیل نفسي نظریه هم پیش کړې ده یعنی د سایکو انالیسز تھیوري د پیش کړې ده. تحلیل نفسي ته سایکو انالیسز وایي. نو د لاشعور په باره کې لکه چې د کوم نظریه وړاندې کړې ده هغه دا ده چې څنګه چې موږ مخکې ووې دغه د ده نظریه وه چې په لاشعور کې د انسان ډېر خواهشات وي او ډېر چې کوم پوره شوي نه وي ارمانونه وي او ډېر واقعیات دغه په لاشعور کې پراته وي نو د هغې په وجه هغه چې هر څه کوي او هغه له چې کومې نفسیاتي بیماری کې هغه مبتلا کېږي او کوم چې هغه چې هر څه کوي نو په هغې باندې د هغه دغه لاشعور لکه
دغه اثري او تحلیل نفسي یا سایکو انالیسس چې کوم دی نو دا د یو طریقه‌کار دی چې د نفسیاتي مریض د نفسیاتي بیماری هغه چې کوم وجه ده هغې ته به تاسو څنګه رسئ هغې دپاره تاسو سایکو انالیسس کوئ یعنې تاسو هغه نه تپوسونه کوئ او تاسو د هغه ماضي لټوئ او تاسو د هغه لکه خبرې اترې هغه سره کوئ او په دې کې تاسو د هغه د مرض اصلي وجه چې کومه دغه معلوموئ نو دې ته تحلیل نفسي وایي د هغه نه وروستو یعنې د فرایډ نه وروستو د سیګمنډ فرایډ نه وروستو د هغه شاګردانو یونګ ایډلر په دې موضوع نور کار وکړو دا یونګ چې کوم دی نو دا کارل یونګ دی او ایډلر چې کوم دی نو دا الفرډ ایډلر دی دا دواړه د شاګردانو د دې دواړو د فرایډ په نظریاتو باندې مزید کار وکړو نو دا خو د فرایډ نظریاتو اوس د فرایډ دغه نظریات چې کوم دي او د فرایډ د شاګردانو یونګ او د ایډلر نظریات چې کوم دي نو دا نظریات چې کوم دي دې نه چې کله د ادب نقادانو کار واخیسته او هغو د ادب تجزیه کې هم دغه د نفسیاتي نظریات چې کوم دي دا استعمال کړه نو نفسیاتي تنقید وجود کې راغی اوس د نفسیاتي تنقید په هکله دا ویل کېږي چې دا د دې غټ نمونه دي چې کوم تاسو ته پر سلایډ کې به اوس مخامخ راځي خو دلته دا خبره لږ باندې واضحه کړم هغه دا ده چې تاسو لږ یو جھلک او په مختصر لوسونو کې تاسو وکتل چې نفسیات څه ته وایي او فرایډ او د فرایډ شاګردانو کوم نظریات پیش کړي دي نو مطلب دا شو چې دا چې کله د نفسیاتي تنقید کېږي نو نفسیاتي تنقید کې دراصل د دغه نظریاتو په رڼا کې د ادب جایزه اخیستل کېږي دا د چې کوم د فرایډ نظریات دي او کوم چې د نورو نظریات دي نو د ادیب د نفسیاتي مطالعې په رڼا کې د هغه د تخلیقاتو مطالعه او دویمه خبره ده د تخلیقاتو د مطالعې په رڼا کې د ادیب د نفسیاتو جایزه نو دا باندې تاسو لږ غور وکړئ چې نفسیاتي تاسو به وایئ چې ادب خو ادب دی او نفسیات خو نفسیات دي نو د دې خو دا خو یو بل مختلف څیزونه دواړه یو ځای کېږي څنګه دا داسې یو ځای کېږي چې نفسیات چې کوم دي دا خو یو علم دی نو هلته د نفسیاتو علم دا وایي چې موږ چې څه کوو د هغې شاته زموږ نفسیات دي فرض کړه یو سړی دی چې هغه سره مطلب دی چې په بچپن کې او په د کور ماحول کې هغه سره ښه سلوک نه دی شوی هغه لوی شو هغه بیا بچو سره هغسې رویه کوي څنګه چې هغه سره شوې ده یا داسې قسم نور ډېرې خبرې دي چې هغه مطلب دی چې په زندګۍ کې د هغې اثرات چې کوم دي نو هغه موجود وي نو فرایډ خو دغه ووایي لیکن چې کله د ادب د تنقید خبره راغله نو د ادب نقادانو کې بعضې نقادانو یو ډله ده څه جوړه شوه چې هغوی به د چا د لیکلي تحریر به چې کله باندې به چې هغوی تنقید کوو نو هغوی به ورسره د هغه سړي د هغه لیکلو والا لیکوال چې کوم دی د هغه د نفسیاتو اجازه به یې اخیسته چې دې تحریر نه څه پته لګي چې دا سړی چې کوم دی دا لیکلو والا چې دی د ده څه نفسیاتو یعنې دلته دواړه پوینټونه چې کوم دي په دې باندې تاسو غور وکړئ د ادیب د نفسیاتي مطالعې په رڼا کې د هغه د تخلیقاتو مطالعه او دویم پوینټ دا دی چې د تخلیقاتو د مطالعې په رڼا کې د ادیب د نفسیاتو جایزه دا دواړه خبرې چې کومې دي دا دوه مختلف ډایرکشنز دي یعنی یو دا دی چې د ادیب د نفسیاتي مطالعې په رڼا کې د هغه د تخلیقاتو مطالعه یعنی نفسیاتي تنقید چې کوم دی هغه اول د ادیب یعنی د لیکوال نفسیاتي مطالعه کوي چې هغه څنګه سړی و د هغه په زندګۍ کې کوم کوم غمونه و د هغه په زندګۍ کې کوم کوم واقعات و د هغه په زندګۍ کې کوم کوم خواهشات دغه نه دي پوره شوي مطلب دا دی چې د هغه د نفسیاتو جایزه اخلي او بیا د هغه تحلیلو طرف ته توجه ورکوي چې هغه چې کوم نفسیاتي حالات و نو د هغه په تخلیقاتو کې د هغه په لیکونو کې د هغې څومره عکس ښکاري بیا دویمه رخ د دې مطالعې دا دی چې د تخلیقاتو د مطالعې په رڼا کې د ادیب د نفسیاتو جایزه یعنی دویم طریقه کار د نفسیاتي تنقید دا دی چې هغه دلته تاسو کتل چې هغه اول د ادیب د نفسیاتو مطالعه کوي بیا ګوري چې د ادیب د هغه نفسیاتو اثر د هغه په تخلیقاتو کې څومره دی دلته د دویم ډایرکشن چې دی دا دی چې هغه ادیب نه ګوري هغه اول تخلیقات ګوري د تخلیقاتو مطالعه کوي او بیا د تخلیقاتو د مطالعې په رڼا کې د دې خبرې جایزه اخلي چې د دې ادیب نفسیات څنګه وو آیا دا ادیب چې کوم دی
د ډپریشن مریض و، د ادیب د پریشانۍ ځینې پریشانۍ شکار و. د ادیب چې کوم دی د زندگی په اسودګي کې او په خوشحالو کې تیرې ده که غمونو کې تیرې ده، نو داغه د ادب داغه د تخلیقاتو په رڼا کې هغه د ادیب د نفسیاتو جایزه اخلي، یعنی نفسیاتي نقد دواړه کار کوي. د ادیب د نفسیاتو مطالعه کوي او داغه په رڼا کې داغه د تخلیقاتو جایزه اخلي، او یا د ادیب د تخلیقاتو مطالعه کوي او د تخلیقاتو د مطالعه نه نتیجې وباسي او د ادیب نفسیاتو ته رسیدو کوشش کوي. نو دا د نفسیاتو پر رڼا کې چې کله مثال په تور باندې په یو شاعر باندې یو نفسیاتي نقاد خبره کوي، نو دا شعرونو به ګوري او هغه کې به لټي چې د دې شاعر کوم نفسیاتي مسایلو چې هغه د په شعرونو کې ښکاري. نو دا قسم مطالعه چې کومه د ادب ده، نو دې ته موږ نفسیاتي تنقید یا سایکولوژیکل کریټیسیزم وایو. او د دې لمبرداران چې کوم دي دغه د فهرست یو ز تاسو ته ښیم. لونجاینس دا د ډېر پخوانی یو نقاد دی، دغه په تحریرونو کې هم لږ ډېر د چې کوم په دغه باندې تنقید کړی دی په مختلفو شاعرانو باندې د خپلې زمانې، نو هغې کوم د سدي تنقید ښکاري موږ ته. دویم نوم د ورډورث دی، دریم د شیلې دی، او دا بل چې کوم دی دا د کولریج دی. نو د ورډورث، شیلې او کولریج چې کوم دي دا درې واړه د انګلینډ، د برطانیې، د انګریزۍ ژبې نقادانو، دو بنیادي طور سره رومانوي شاعرانو، رومانوي نقادانو، لیکن دو هم په خپل تنقید کې لږ ډېر د نفسیاتو نه کار اخیستی دی. کولریج پکې زیات کار اخیستی دی. ښه، بیا دې نه پس نوم راغی ارنسټ جونز او ورسره نوم راغی هانس ساش. دا ډاکټر ارنسټ جونز دی او ډاکټر هانس شاس دی. دا دواړه چې کوم دي دا د فرایډ شاګردانو او دا دواړه نقادانو. فرایډ خو د نفسیاتو ماهر و، او دا ارنسټ جونز او هانس شاس چې کوم دي دا دواړه ماهر نفسیات وو، او ورسره د ادب نقادانو مو، لیټرري کریټکس مو، د لیټریچر نقادانو مو. نو دی څه چل کړی دی چې دوی چې کوم ادب باندې تنقید کړی دی دې دواړو، نو هغو د نفسیاتو نه پوره کار اخیستی دی. دا د آسټریا او د جرمني چې کوم د نقاد سره د تعلق و. نو ارنسټ جونز چې کوم دی د شکسپیر په ډرامو باندې کار کړی دی، او د هغې نفسیاتي تجزیه چې کومه ده نو دا یې کړې ده. په هیملیټ باندې د کار کړی دی او د شکسپیر په نورو ډرامو باندې کړی دی. دغه شانې هانس ساش چې کوم دی نو دوم د شکسپیر په ډرامو باندې په هغې کې ایډیپوس کمپلیکس، مختلف کمپلیکسز دي، مختلف نفسیاتي بیماری دي. نو د شکسپیر په ډرامو کې چې هغه د کردارونو چې کوم نفسیات مخامخ راځي، کوم چې د هغو نفسیاتي مسایل کمپلیکسز دي هغه پیش کړي دي، نو په هغې باندې دو خبره کړې ده. نو دا نقادان چې کوم دي نو د دې دا فهرست تاسو نوټ کړئ. لونجاینس دی، ورډورث دی، شیلې دی، کولریج دی، ارنسټ جونز دی، هانس شاس دی، او نور هم ډېر نقادان دي په مغرب کې، په اطالوي ژبې کې، په جرمن ژبې کې، په انګریزي ژبې کې، په فرانسیسي ژبې کې، چې هغو د نفسیاتو په حوالې سره د ادب جایزه اخیستې ده. نو کله چې مونږ د نفسیاتو په حوالې سره د ادب جایزه اخلو، نو دې ته نفسیاتي تنقید یا سایکولوژیکل کریټیسیزم ویلی شي. د خدای په امان.